چې اوس پکې د بل مکروه چهره والا خچرحیات اواز راغی او هغه وی چې دا د دجال لشکر دی، دا د یهودیانو لشکر دی، لہذا د سعودي والا فیصله وی دی ډېر ښه کار وکړل چې د حرمین نه تبلیغي جماعت بند کړ. دا ستاسو مینه تبلیغ سره واقعي ستا پلارم تبلیغي نیکرم تبلیغي ټول خاندان د تبلیغي داسې مینه ستا شته بالکل موږ منو ستا ډېره مینه تبلیغ سره. نو زه د خپل استاد دفاع وکړه او وی مینه مې تبلیغ سره ده. ستا څنګه مینه ده؟ استاد سره مینه ده، تبلیغ سره مینه ده. نفرت د تبلیغ دی که محبت د تبلیغ دی؟ الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه وقدره، والصلاة على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. زما محترم مسلمانان ورونو، اسمی د پنچپیریانو د یو شکست خوردا نام نہاد مناظر واحد اللہ وحدان سے یو کلیپ اوریدو چې استاذ محترم استاذ المناظرین ترجمان علماء دیوبند فاتح فرق باطلہ مفتی محمد ندیم محمودی سے دامت برکاتهم العالیہ داغ خلافی ډیر کمزوری طریقے سره جواب کړی دی. سورج وړاندې د پنچپیریانو یو ګستاخی بدنامي زمانه عالم چې هغه تمام جماعت د اشاعت التوحید والسنه بدنامي سبب جوړ شو او تمامی دنیا کې مسلمانانو په ناشنا القابات او نمونو باندې پیژندل دي. اغنم دی علامہ خچرحیات سے نور خلق چکم القابات ورکی دا غیب خپل ترتیب او طریقہ کار وی. د تبلیغ او د علماء دیوبند یو ازلی او یو خطرناک دشمن او د امتی مسلمات اجماعی عقائد او کتابونو دشمن. هغه په تبلیغی جماعت پسی یو ویڈیو کړی و. هغه ویډیو کې دی خچرحیات سے دا ویلو چې تبلیغی جماعت دا د یهودیانو او د دجال یو جماعت دی او نورم ډېر انتهایی ګډ وډي خبرې کړې وي. استاذ محترم استاذ المناظرین دی خچرحیات سے ته جواب ورکو. نو پکار خدا وا طریقہ کار دا دی چې خچرحیات ژوندې دي او ډېر غټي غټي اولی پکار دا د چاغه جواب خپل کړی وي چې سیبا تبلیغی جماعت په باره کې دا کوم خبره ما وکړي د حقیقت او واقعیت دی. بدی بنا که ما سره سو اطمینان غواړي، ما سره سو بحث او مباحثه مناظره غواړي، نو پکار دار چې خچرحیات سے د مناظره ته تیار شوی. لیکن هغه خپل یو نماینده او وکیل چې په زور ځان وکیل حساب کړی دی واحد الله وحدان سے برا مخته کړی دی او خپل د هغه مکروه چهره د خلکو نه پناه کوي. واحد الله وحدان سے ته یو پښتون یو مسلمان سړی ځان ته یو عالم وي او دینی کورنۍ سره ستاد وینا متعلق ته تعلق ساتي. پکار دار چې د خپل استاد دیم یو ډغری د پاره او د یوې مقابلې د پاره په بحث او مناظرې میدان کې کېنه. دا به تا ته معلومه شي چې آیا ستا د استاد دومره دی کنه د څومره تا ته ښکاري. لیکن خیر یو پیرا یو ټیسټ وکړه. خیر ور یو په کرکټ کې ټیسټ وي یو ون ډے وي تراشه پکې هغه ټیسټ وکړه د استاد د لک چک چې رشتہ علامه دی رشتہ مناظر اسلام دی او کنا شی جدا وستا ته خیال داري استاد عام فاسد دی. نو دی واحد الله وحدان سے پزید دی چې دو د تبلیغی جماعت دی پا کړی وي
دخپل استاد په دفاع کې ویډیو کړه، حالان کتاب په خپل باندې واحد الله وحدان سے اوی چې زما پلار تبلیغی دی، زما خاندان تبلیغی دی، زه تبلیغی یم، تاکہ دومره جرأت او غیرت او حیا را نغلا چې د تبلیغی جماعت دفاع دی کړی وي، د داسې مکروه نماینده خچرحیات دفاع تکې ستا خوجبه غونتې مینه د خپل جماعت د تبلیغی جماعت سره ده. ستاسو مینه د پنچپیریانو مینه ټولې دنیا کتلې چې تبلیغی جماعت سره دي څومره مینه ده، تبلیغی جماعت سره دي مینه ده. د پنچپیریان یو بل د تحریفاتی کمیټې چې کوم امیر دی توصیف هغه په خپل باندې ویډیو تاسو ټول دنیا مسلمانانو کتلې ده چې هغه د ریوند خنزیران نعوذ بالله هغه ویډیو د خلکو غوږونو کې لاشتا، هغه مکروه आवाज او بیان او تقریر د توصیف احمد د ثوابې د خلکو په ذهنونو کې لا پروت دی چې اوس پکې د بل مکروه چهره والا خچرحیات आवाज راغی او هغه وی چې دا د دجال لشکر دی، دا د يهوديانو لشکر دی، لہذا د سعودي والا فیصله وی دی ډېر ښکار وکړل چې د حرمین تبلیغی جماعت بند کړ. دا ستاسو مینه تبلیغ سره واقعي ستا پلارم تبلیغی نه کرم تبلیغی ټول خاندان د تبلیغی داسې مینه ستاسو بالکل موږ منو ستا ډېره مینه تبلیغ سره. نو د خپل استاد دفاع وکړه او وی مینه می تبلیغ سره ده. ستا څنګه مینه ده؟ استاد سره مینه ده، تبلیغ سره مینه ده. نفرت د تبلیغ دی که محبت د تبلیغ دی؟ بیا دې اوسو کتابونه راواغشتل فلانی دی کتاب لیکلی تبلیغی جماعت پس خبره او دی بل لیکلی لکه وای دا جمعیت علماء اسلام لیکلی دا الله بندا لګونت شرم ځان کې پیدا کا. جمعیت علماء اسلام دا یو عالمی سیاسی جماعت دی، الحمدللہ پدی سیاسی جماعت کی سکم شتا، پدی کی ہندوم شتا، پدی کی عیسائیم شتا، پدی کی مسلمانانم شتا. سیاسی جماعت تھی، شیر کو پکڑنے کے لیے کتے کو پالنا پڑتا ہے. جمعیت علماء اسلام پدی کی اقلیتی سیٹ باندھی عیسائیان اٹھنے تو نہ ادری گی تب ویسے عیسائی کتاب لے کر جمعیت والا عالم دے دا اللہ بندہ لگنتے دا دخپل باطل اصلاح دیو کا کم از کم پدا خلی چھ دا تبلیغ محبت یادے پدی ذلک تبلیغ محبت پیدا کا. زمانگ دا استاذ محترم الحمدللہ پلار تبلیغیو الحمدللہ زویم دا تبلیغ دفاع کی دی دور تبلیغ محبت الحمدللہ دا دی بندن عجیز پلار والد محترم پدی وقت کی الحمدللہ پسلور میاشت کی چلی الحمدللہ زمانگ محبت دا تبلیغی جماعت سرد ٹھیک دا غلطے با پکیوی کہ زمانگ کم علماء کم زیلی کلیم بھی اگئی بطور اصلاح لکلی بطور تحقیقی او خبر لکلی بھی او داغی اصلاح پہ کول غواری بطور تنقید او بطور تنفیر او خبر نہیں لکلی او استاذ علماء کتابنا استاذ علماء کتابنا و تقاریر دا بنا دی پا تنفیر باندی پا نفرت او پا عداوت او پا بغض دا تبلیغ باندی دا ما سر کتاب دی چی دا تبلیغ جماعت پا دشمنے لکلی شوی دی تحفت الاشاعات فی اصول التبلیغ و الدعوت عبدالوکیل پنچپیری لکلی دی او دا پنچپیران مولاد طیب تقریص پہ موجود دی پدی کی باقاعدہ دمر لکی کہ تبلیغی جماعت پہ نصاب کی شرک دی کفر دی دا ہندوانو دا بریلیانو دا کافران عقائد دی دا ما سر دی پدی کی ٹیم دیر لگی ورنم یو دا بیانولا نور کتابوں نے پدی باب کے دیر دی خود دنیا تا معلوم دا استاد کتاب پیش کون نے علاوہ خلق یقین ساتھ الحمدللہ بل دیوئی چھ ما 480 یا 490 فتوی جمع کری دی چھ تاسو پس منز نکی گی زمانگ استاذ محترم با منگتوی وہی پنچپیران پا مدرسہ کی را جمع شو چھ منگ اجماع کدر ڈاگے بابا جی سے پکو فربانی استاذ اجماع خدا مدرسہ اجماع دنو دا اجماع دنو استاذ دا 480 فتوی طالبان با جدا جدا فتوی ورکی سنگ چھ استاذ عادت خبیصری بیا دیوئی چھ زمانگ دا استاذ محترم خچرحیات تحقیق دا دی منگ یادی زمانگ جماعت نوجوانان احناف یادی علماء دیوبند یادی چھ دا شپگ عقائد پا بناوی دا کافر دی دا چشمے خچرحیات سے دی چشمے دا شرک دا کفر لگول دی ارسید و تا شرک و کفر کاری ولی پا دی اخپل جماعت باندی دی فتوی نہ لگی ولی پا دی تبلیغی جماعت باندی فتوی نہ لگی پا دی مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی سے دامت برکاتم العالیہ چھ طول دنیا مسلمانان اغمن چولوی شخصیت دی چھ پاغ باندی و سڑی فتوی لگی و دا غنہ منگی لچر تم نکو آدھی وہی کنا خود انجام بدی انشاءاللہ گوری
واحد اللہ وحدان سے ستا استاذ دے دا اللہ خاطر کا دخپل انجام سوچ دیو کا دا خچرحیات انجام بد انشاءاللہ داسی وی لگا سنگ چستاد احمد سید ملتانی چتر گڑی انجام یا بد خلق پوزی پٹی دا قبر نے بے بد بیزی دا سپو آوازن بد خیات ساتا گوری دا گوری تا اس نویم چی دا کم خلد دا دا احمد سید انجام نبد انجام بدی انشاءاللہ بل دی وی چمن کل مناظرہ کڑی وا وی پا مناظرہ کی خلق تا مفتی سے محترم حدیث چی دا جواب دعوی دیوی چی جواب دعوی نو پیش کری تا جواب دعوی پیش کری جواب دعوی تا پیش کری وا استاذ محترم تا تویلیو چی زمن کا عقیدہ دارا چی دا مرگ نباد جسد انسری تا درو اعادہ او تعلق حق او ثابت تی او بیا باغی باندی بطور الزام استاد کتابونو د ندای حق نه باقاعده عبارات پیش کړو چې ستا اکابر د روح اعاده اجزای اصلیو ته چې د جسد عنصری او جز لا تجزا دي هغه ته اعاده مني اوس په دې ته څه پته لګي هغه د ایر شتا په دې څه خبره کړو دا بندنا چیز په مناظره کې د سرناست مخامخ دي قتل په دې اجزای اصلیو اعاده خو تاسو علماء لیکلي کړ کته مثال وی چې په اعادهرو باندې استاد محترم دلیل نه پیش کړي استاد مولیان د اعادهرو قائل دي وسکي مسله دومره وا چې موږ د اجزای د اجزای عنصریو د پاره قائل او استاد مولیانو چې کوم دي اجزای اصلي د اجزای عنصریو د پاره قائل دي د جسد عنصری جزء اصلي ته اعاده کوي او جسد مثالی ته اعاده به طور تلبس د روح کوي اوس په دغه ځای باندې دا چې کوم تسوال په من کې چې د اعادهرو په بنا باندې تاسو عبارات یا تاسو دلایل یا تاسو کتابونه غلطو ستا علماء چې اعاده د روح جسد مثالی ته یا جزء اصلي ته کړی دا په دې کې ستا دا پته پاغي راځي کړل ته استاد محترم یادې چې استاد محترم دی په فلانی دیوبند عالم فلانی دیوبند عالم باندې پتویل دا ستا د روح دنیا مسلمانانو قتل بل دی وای چې په مناظره کې ما جواب داوم پیش کړ داوا مې پیش کړ الله یو سړی دومره نه پیږي چې دعوت ستوي جواب دعوت ستوي هغه مویزو د خپل جماعت نماینده خو واقعي خبره ده ساسو د تحریفاتی کمیټه توصیف سے هغه دا خبر رښتیا کړی دا دروژن سړی کله کړي رښتیا مو دا خبر رښتیا کړی دا چې په دعوه جواب دعوه نه پیږي هغه مو چې ما خدمات د جماعت اشاعت توحید او سنت کړی دي به طور الزام پتا باندې خبره کړی دا اوس خپل مشر منی کنه ستا مشر وي په دعوه جواب دعوه ته نه پیږي تا دعوت پیش کړی نه دا جواب دعوت پیش کړی نه دا عبارت ته پس پیش کول بل موږ د اعادهرو په اړه کې تاسو یو صاف مزیدار تحریر درکړو په میدان کې ستا مشرانو قتل دي ستا شکست ستا خپل مشران تسلیم کړی ستا مفتی سراج الدین صوبی امیر دی ستا د تحریفاتی کمیټه امیر توصیف احمد دی نائب امیر شریف حسین دی د ټولو متفقه خبره کړی دا چې د دې سړي شکست د دې سړي فتح د دې سړي د ذاتی کار سره د تعلق نشته وجه سوا وجه داوا چې په دې کې تاسو د جماعت شکست تاسو کړو تاسو عقیده کې مناظره کې دلایل سي نو پیش کړي مناظره دی بیللی وا که مناظره کې طاقت حاصل کړي وا سان خپل جماعت برات ورکو او تا ته واحد الله وحدان سے ته وړل وی شخصیت تا په غرض باندې کلیپونه د ما سره پراتري ویډیو کې مې لري چې مناظره به پریدم خو د توصیف سره مرګتیا نه کوم او دا جماعت بالکل زمنم نه تحریفات کمیټه سبا چې مې کتر په یو بیٹ او سرناس کوي بیا څنګه دا غیلا الله بندا تا بس کنځل کولی بدر دو بس نه وي او تا په خپل خلې نه وي چې توصیف صرف کنځل مار دي خلکو ته کنځل کوي د دې مناظره ټول د کنځل وي او تو بیا لاړې افسوس پتا باندې ویډیو دیو کړه ډېر ښه من تم پکې مکمل او شاه ستاس هغه حقیقت من دنیا ته وي چې تا په وایس کلیپونو کې او په ویډیوګانو کړي دي الحمدلله بعض مسلمانان ته رسیدلي دي که بعض ته نم دي رسیدلي خو کم از کم دنیا دا ومنله چې د علماء دیوبند د بچو سره مناظرې کول دا یو غټ سینه غواړي دا یو لوی علمیت غواړي او دی بیا سهارا اخلي د خپل تایید دپاره د بریلي وقار زمان الله چې د حق سړي خبره به پیش کړي او موږ تا تسوایو تا مناظره ګټله توصیف احمد د برات ولیکو تا مناظره ګټله ستا مفتی سراج الدین تا نه برات ولیکو نو ولې غیله جامع جوړي او بل دی وایي چې تاسو موږ سره په دوله عقایدو کې اختلاف ساتئ نو ګوره واحد الله وحدان سے ډېر سنجیده سړی او ښه سړی ستا په جماعت کې یقینا ما ته ښه سړی تښکاري سمای موتا مناظره دې وشوه ستا جماعت
مفتی سراج الدین صاحب او ستا جماعت باقاعده مناظرو پابندیو لګوله یو تا مناظره کړې وکړه تا ګټلې وه پابندي م ځکه لګوله دویم اعادېرو باندې مناظره وکړه تا ګټلې وه پابندي را باندې ولګېده که نه د جماعت نه وویستې که نه مخکې سره تحریرات او تقاریر ستا خلاف شروع شو که نه چې مناظره تا ګټله په دغه ځای کې تا نه برات څنګه کوي دا خو په خپله ثبوت د دی چې په دې کې کار تا خراب کړی اگر چې ته به خپل ځان له طفل تسلي ورکې خو حقیقت به داسې نه او دې بیا اوس وایي عجیبه خبره چې لس مسایل کم نور دي په هغې باندې مناظره کوو خو سالس به وي معلومه دا شوه چې په دې کې خپل مشرانو لږ غوندې دې بند کړه چې صاحبه دوه مناظرې دې بیلې او د درېیمه کې داسې شرط لګوه چې هغې باندې مناظره نه کېږي لهذا بس کار به په ځای ودرېږي مناظرې به نه کېږي او بل دې وایي خچرحیات صاحب زه مناظرې ته کښېنوم خو هغه د هغه شرطونه مفتی صاحب محترم دې شرطونه دې پوره کړي هغه اکابر د ده د مخ د ناستې کښېنول دا مونږ بېادبي ګڼو دا د اکابر د ناستې کنځلمار سړی دی خچرحیات د بلا بچې خو دومره کنځلې کوي چې دومره یو ټرک ډریور هم نه کوي دومره کنځلې کوي چې دومره یو ګاډۍ والا دومره یو بازاري سړی هم نه کوي څومره د خچرحیات کنځلې کوي تاسو ته علامه په دا کې مخلې وایي خو افسوس په تاسو باندې الله پاک دې موږ او تاسو ته په د خپل عقیده اهل سنت والجماعت علماء دیوبند مذهب حنفي باندې استقامت نصیب کړي تبلیغی جماعت الحمدلله دا د علماء دیوبند جماعت دی د تبلیغی جماعت نصاب شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه لیکلی دیوبندی عالم دی تبلیغی جماعت اولنی بانی په دې بر صغیر پاک بهند کې اولنی شروع کوونکي په دې طریقې کار سره حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت الله علیه تبلیغی جماعت والا دا د علماء دیوبند مدرسې فارغ سړی دیوبندی عالم دی حیاتی عقیده را شیخ ذکر رحمت الله علیه حیاتی عقیده را استاذ بشان مماتیت تبلیغی جماعت سره بغض او کینه ساتي او که په تبلیغ جماعت کې تاسو غونډه خلک ګرځي اصل د خپل مرګرو پیدا کول لپاره د خپل ډلې مضبوطولو لپاره او به تور انتشار او اختلاف ساتو ملګری په تبلیغ کې نور ټول دنیا کتلې ده چې تبلیغی جماعت د علماء دیوبند جماعت دی او دا غي واضح علامه توخه کله چې په تبلیغی جماعت باندې سعودي ملک والا پابندی لګوله اولنی ملاقات قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیہ د نوف مالکی د سعودي سفیر سره کړي دیوبندی عالم دی د خپل جماعت خبرې کړي او دیم پابندی چوله کېدله د وفاق المدارس العربیه صدر موجوده شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ او د ناظم اعلی وفاق المدارس العربیه قاری محمد حنیف جالندری صاحب دی اکابر دیوبندیانو د تبلیغی جماعت بارکه د نوف مالکی سفیر سعودي سره ملاقات کړی دی دا جماعت زمنګ محکمو اوسم دی تاسو ته پکې اجازت نی خو چې تاسو زمزي صرف به طور منافقت به طور تقیه او په ځای کې به انتشار مسلمانان گمراه کولو د دې لپاره دی او تاسو کار هغه کار دی چې تبلیغیان جماعت تراولي منسته ودري او تاسو کار داوي چې د عقیده ډاکټ واچوي عقیده ورته خراب کړي تاسو دغه تبلیغ دی نور تاسو په خپل باندې چې دا کتابونو تبلیغ خلاف لیکي دا تاسو د مشر لیکل لري چې تبلیغان خلکو ته حلال حرامي او حرام حلالي تاسو د مشر لیکل لري چې تبلیغي جماعت چې کوم نصاب دي کوفر شرک دي تاسو مشر شیخ طیب د وابیانو په فضیل اعمال باندې تقریر نه کړی چې تبلیغي جماعت موجوده نصاب دي کې شرک او کفر دا صحیح نه دا غلط دي او د دین ځان ساتل ضروری دي استاذ مشر خان باچا په سوایق المرسله کې لیکل نه دي چې تبلیغي جماعت چې کوم نصاب دي په دې کې خرافات دي شرکیات دي نو ولې د په دې باندې سرګې پټې ته څنګه تبلیغي یا اوایي د تبلیغیم د تبلیغان نصاب ټیک دي طریقې کار ټیک دي عقاید ټیک دي اهل سنت دي علماء دیوبند نظام او یا وایا چې تبلیغی جماعت عقاید شرکیه دي کفریه دي بدعیه دي او چې موږ پکې زو د خپل پرچار د پاره او د خپل دعوت د پاره زو او خچرحیات د خبره ټیک کړی دي ځکه چې هغه تبلیغی جماعت دشمن دي ټول مسلمانان ته اخیره کې پیغام ورکوم مسلمانانو ورونو کلم چې تاسو سره په تبلیغی جماعت سي روزه یا عشره یا چلا یا سلور میاشتې یا او میاشتې یا کال لپاره پنچپیریان زی نو دا ګوت به طور اصلاح نه زی دا به طور شر او فساد او به طور د خپل جماعت دا دعوت مسلمانانو ورونو د خلکو په خبره باندې وکړي ما که کوم ځای کې تاسو سره یو پنچپیری مولا په تبلیغی جماعت کې ناسته په مشوره کې ناسته یا غږ کې ناسته نو ګوره په دې دوه کېږي ما چې دا مولا خدي دا مولا مولا دي چې کوم د خچرحیات ملګری دا مولا دي چې تبلیغی جماعت په پابندۍ باندې اختر او مټیان مناوي دا خلک دي
دا خلق دی تبلیغی جماعت تا دا مشرکان و بدعتیان جماعت ہوئی دی ځان سر جماعتونه کی مپری دی او که تاسو لاړی دا به تاسو د حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه او د مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه سره هغه سره به تاسو خیانت کړي ځکه دا تاسو خلق ندی تاسو دفاع تاسو خدمت او تاسو د سرمرګیتیا الحمدلله علماء دیوبند همیشه کړم دا خیم در سره او بیا هم در سره کوي الله پاک دې موږ ته په دغه خپل عقیده استقامت نصیب کړي او د دې پنچپیرانو د دې فتنو وسوسو نه دي الله پاک ټول دنیا مسلمانان محفوظ ساتي او الله پاک دې د تبلیغی جماعت په تمام دنیا کې څنګه چې خیر خوري یو عالمی فکر او مهنت دي الله پاک دغه حفاظت وکړي او کم خلک د دې خلاف کوششونه کوي الله پاک دغه سازشونه او کوششونه ټول ناکام کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.